بسم الله الرحمن الرحیم. قبل هومیوپیتیک نه ډاکټر سید حسین شاه تاسو ته مخاطب یم. دا زموږ یو ورور دی او تاسو سعودي کې دوبۍ کې دی او د انزایټي ډیپریشن او د پینیک اٹیک ډېر زیات مریض دی او ډېر پریشانه دی. د سره میدان خانه ده او د په خپل باندې وو چې یاره د څه مسلې دي د څومره ګرځېدلی دی او دا مسلې ورته څه وجې نه راغلي دي او د پکې په ویډیو کې مه راوله د به خپله خبره وکړي. موږ خو ډاکټر صاحب ډېر وګرځېدو ډاکټران ته لاړو د ننګرهار ته هم لاړو نوښار ته هم لاړو او څه داسې پوه نه شوم دا ونه باندې تاسو دا ویډیوګانې کتلې دلته راغلو نو انشاءالله چې زه د دې سره خدای پاک شفا وکړي او موږ ډېرې خبرې اورېدلې ستاسو چې ډېر خلک خوشحاله دي تاسو د علاج سره انشاءالله دې کوشش کوو چې خبرې وشي. تا ته دا مسله څه نه راغلې وه؟ دا مسله د سوچ نه راغلې وه سوچ فکر نه دوبۍ کوم دا ټینشن او ډپریشن او دغه سوچ فکر ورکول دغې نه دا مسله جوړه کړې. دا مخ ستا هم داسې تور شوی مخ مې تور شوی دی زیات شوی مې اختر ټول سپین شوي دي او تا ځان ډېر په شک کې نه دی اچولی؟ ډېر زیات په شک کې نه اچولی. نو ته به روغ رمټ شې انشاءالله ټیک ټاک به شې. صحیح شي. په شک نه راوځه. صحیح شو. شک نه بالکل راوځه. ځان د فکر مه کوه. هر ځل ګرځي کار خو بنتې کار راځي چا له ډېر قار راځي کور والته که نور خلکو ته یو هر څه کور والته خو نه درځي قار کور والله خیر هسې هم ډېر کار زیات ډېر زیات کار راځي قار درځي او بل څه یره د باندې راځي یاره دومره یاره راباندې راځي ډاکټر صاحب چې په جومات کې لکه مخکې سب ته ځان نه رسوم شاته ودرېږم زه یم چې زه د مولوي صاحب نه وګورم چې زر زما ځان نه د خیر کې انشاءالله تعالی موږ کوشش کوو چې تعالی میډیسن درکو او الله پاک ستا شفا نصیب کړي. دا میډیسن به ته ولیکلو دا میډیسن به تقریبا یو 20 ورځې استعمال کړي 20 ورځې بعد مالا بیا راشي انشاءالله 20 ورځې بعد کوم ګورو چې موږ د اشته میډیسن جاري وساتو کنه به دې کې څه چینجز راولو بیا د مزید میډیسن دا هم په لانګ ټرم باندې تاسو درکو نو ځان سره به وړي بیا ښکته هم نو چالان صاحب ته رزلټ راشي دا غي وروسته بیا مزید تاسو انشاءالله ټول خلکو ته دا کوم چې د انزایټي ډیپریشن مریضان دي په مسافرۍ کې دا شی شوی دی تاسو هم ځان په پرشر کې په دا کې مه راولئ ځکه چې دا پینیک اټیک سره ته کېږي او دا انزایټي او ډیپریشن د دې سره سړی بیا خرابېږي دې سره بیا کله نه کله سټوک سره ته وشي پارج وشي څه وشي که نه نو په مسافرۍ کې لږ دا ډېر ګران کاري نو یو خس کې په خپل زړه باندې لږ تکلیف تېروئ او زیات سوچونه فکرونه مه کوئ. الله پاک دې ستاسو د ټولو مسافرو سره د ټولو مریضانو شفا نصیب کړي او زما په لاس باندې الله نصیب کړي که زما په لاس نه د بل ډاکټر په لاس باندې الله نصیب کړي او الله مسافري په خیر لره او الله پاک ټول وټکه منګول باندې خپلو کورونو ته خپلو بچو ته خپل مور پلار ته راوله. جزاک الله.